بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کله کله به تاسو د یو څو ملګرو نه او د داسې نورو خلکو نه دا خبره اورېدلي و یره وي ته به دا کار وکړې خو زما نه بغیر یې نشې کولی. نو دغه شانتې زموږ په دې سیلز کې عموم یو ارګینلي دی چې هغه وایي چې ته زما نه بغیر دا سیل نشې چلولی. آیا دا کم داسې ارګینلي دی؟ کم داسې ارګینلي دی چې هغه دومره ضروري دی؟ کم داسې ارګینلي دی چې د هغه نه بغیر چې دی نو کار نه کیږي؟ او کم داسې ارګینلي دی چې د هغه نه بغیر دا سیلو نه چلیږي؟ د دې نه مخکې موږ ټول چې څونه ارګینلیز وو هغه ښه ډیټیل سره ډسکس شو. نننی چې کوم زموږ ټاپک دی هغه څه دی؟ نیوکلیس. لومبی کوېشن به زه نن تاسو له عمده درکوم. نور کله زه هم لومبی خبره هم د دې ځای نه سټارټ اخلم چې یاره وټ از د هسټري بهایند د نیم آف د نیوکلیس. خو نن به د دې نه سټارټ اخلو چې آیا دا نیوکلیس دا نیم چې دی دا هسټري چې دا د دې ته نیوکلیس ولې ویلې کیږي دا به تاسو معلوم کړئ. نننی کوېشن دا یو دی. باقي د دې نه علاوه چې کومې خبرې دي په دې کې ډېرې کوېشنې دي چې په نیکسټ چپټر کې به هغه بیا ډسکس کیږي. خو نن به صرف او صرف موږ څه کوو؟ نن به جنرلی ډسکشن کوو چې آیا ما سره دا نیوکلیس څه شیز دی، یو ارګینلي دی، څه کار کوي، څه کار نه کوي. بورډ به نن خالی ښکاري خو دا بورډ به اوس ډکو. څنګه به یې ډکو؟ ځکه چې نن د لیکلو ته دومره ضرورت چې دی نو نشته دی او نن کانسپچوال خبرې دي. هغه کانسپچوال خبرې به چې دی نو موږ ډسکس کوو. ډایرکټ به راشو موږ څه ته ډایګرام ته. لیټ سې دا موږ چې دی نو ځان سره یو څه واخیستو، یو سیلم چې دی نو واخیسته، یو انیمل سیلم چې دی نو واخیسته. ټیک ده. په دې انیمل سیل کې به چې دی که نه چې کوم سنټرل پارټ دی، سنټرل پارټ یې دې ته چې دی نو څه ویلې کېږي؟ دې ته نیوکلیس ویلې کېږي. او په دې سنټرل پارټ کې به موږ سره چې دی یو بل وي چې هغې ته به نیوکلیولس ویلې کېږي. صحیح ده. نو په دې خبر خو باندې چې دی نو ځان لومبۍ نه کلیر کړي چې نیوکلیس ما سره څه شیز دی؟ نیوکلیس ما سره دی سنټرل پارټ، سنټرل پارټ آف سیل دی. لومبۍ خبره. دویمه خبره دا که نه چې دی کور شوی دی، کور بای نیوکلیر ممبرین. ټیک ده. دریمه خبره به دی کې دا ده چې انسایډ د نیوکلیس، انسایډ د نیوکلیس ما سره چې دی نو څه پریزنټ دی؟ نیوکلیولس پریزنټ دی. نیوکلیولس پریزنټ دی. بله په دې کې امپورټنټ خبره دا ده چې all activities of the cells are controlled by cha? Controlled by nucleus. Important function ما سره چې دی نو څه دی؟ cell division کول. زما په خیال چې دومره خبرې به کافي وي چې دا اوس لکه غونته کې ډسکس کړو. ګوره لومبۍ خبره مونږ څه وکړه؟ لومبۍ خبره مونږ دا وکړه که نه چې مونږ سره کوم سنټرل پارټ دی نو په هغې کې به چې دی نو یو نیو ارګینلي پریزنټ دی چې هغې ته څه ویلې کېږي؟ نیوکلیس ویلې کېږي. یو خبره مونږ سره کلیر شوه. د دې نیوکلیس نه به چې دی نو داسې څه به دې راتاو شوي وي؟ یو لیر، یو ممبرین. هغې ته به څه وایي؟ نیوکلیر ممبرین به ورته ویلې کېږي. صحیح ده. په دې نیوکلیر ممبرین کې به بیا داسې پورز وي پکې. ټیک ده. او دا زما په خیال چې ستاسو په دغه کې هم شته. بلکل چې دی نو شته. بک کې چې دی نو هم شته. دې سورو ته څه ویلې کېږي؟ دې هولز ته به څه ویلې کېږي؟ دې ته به ویلې کېږي نیوکلیر پورز. ټیک ده. په دې نیوکلیس کې دننه به چې دی نو یو بل شیز موجود وي چې هغې ته به څه ویلې کېږي؟ داسې تھریډ لایک سټرکچر یې ګوره ورته داسې. دې ته به څه ویلې کېږي؟ دې ته به چې ویلې کېږي کروموسوم. صحیح ده. دا خبرې به خیر دی په نیکسټ چپټر کې بیا ډسکس کوم چې کله سیل ډیویژن او دا خبرې کوو. صحیح ده. دې ته به ویلې کېږي کروموسومز. ها دا خو مونږ چې دی نو د څه خبره وکړه؟ د انیمل سیل. دا مونږ سره څه شي دی؟ د انیمل سیل دی. اوس دې ځای کې خو دا خبره مونږ سره کلیر شوه.
خو دې ځای کې یو بله خبره هغه چې دا هغه د پلانټ سیل ده. پلانټ په پلانټ سیل کې به ما سره څه چل وي چې دا نیوکلیس چې کوم دی که نه دی به داسې لږ سایډ ته یې دی به لږ داسې سایډ ته راغلی وي. ولې؟ بیکاز چې په دې کې یو داسې لارج یو سیک پریزنټ دی چې هغه سیک ته څه ویلي کېږي؟ ویکیول ویلي کېږي. ټیک ده که نه؟ د دې ویکیول د وجې به چې دی نو دا چې کوم نیوکلیس دی نو دا به په پلانټ کې څه وي؟ سایډ ته به وي، په سنټرل کې به نه وي. صحیح ده؟ ښه جي هغه سیلز مونږ سره دوه ټایپ آف سیلز دي که نه. یو ته څه ویلي کېږي؟ یوکریوټک او بل ته څه ویلي کېږي؟ پروکریوټک. چې په کم یو کې چې کم پروکریوټک دی چې په کم کې ما سره ټرو نیوکلیس نه وي، د دې شکل کې چې دی نو نیوکلیس نه وي، نو په هغې کې به لیټ سې دا مونږ ایز ا نیوکلیس والو، نو په هغې کې به دا کروموسوم چې دا به داسې موجود یې تھریډ لایک سټرکچر به یو شانته به یو بل سره به انختی وي او دې ته به څه ویلي کېږي؟ دې ته به ویلي کېږي کروماټین. صحیح ده؟ دا زما په خیال چې ستاسو په دې کې چې دی نو شته ده دی بلکل چې دی نو په دې کې شته. ښه جي دا په دې خبره باندې چې دی نو ورسېدی. څو خبرې مونږ وکړې؟ لومبۍ خبره، دویمه خبره، درېیمه، څلورمه، ټیک ده، دا بیا ما سره پنځمه، دی ورسره شپږمه. صحیح ده؟ ښه جي اوس چې دی که نه اوس به راشو اوومې خبرې ته. اوومه خبره چې دی نو ما سره څه ده چې انسایډ د نیوکلیس به ما سره څه موجود وي؟ نیوکلیس به موجود وي، خو نیوکلیولس به موجود وي. خو د دې نه مخکې به یو بل شیز ډسکس کوو چې آیا دا نیوکلیس چې کوم دی دې څه کار کوي؟ دا نیوکلیس ما سره څه کار کوي؟ دې آل اکټیویټیز کنټرول کوي. مړه یې چې په سیل کې سم کېږي که نه هغه به د چا په لاس کې وي؟ د ده په لاس کې وي. ټیک ده؟ او په دې کې ما سره چې دی نو څه موجود وي؟ په دې کې ډي این اے موجود وي. ډي این اے شوه پلس آر این اے شوه. صحیح ده؟ او دا د څه دپاره چې دی نو مشهور دی؟ د سیل ډیویژن دپاره. سیل ډیویژن ولې ضروري دی؟ بیکاز که ته وګورې نو ورکوټې ماشوم د دونه نه دونه راغټېږي که نه، نو چې کله سیل ډیوایډ کېږي نو ګروت به کېږي. صحیح ده؟ ګروت به کېږي، ډیولپمنټل کارونه به کېږي. ډیولپمنټل کارونه ده چې دا کس پر ورو غټېږي، د باډي به غټېږي، د باډي به سروایو کوي او غټېږي به. نو دا خو ستا سره چې دی نو د ده څه شو؟ سیل ډیویژن شو. صحیح ده؟ زما به خیال چې په دې کې نور څه داسې چې دی نو څه خبرې پاتې نه شوې. یو خبره په دې کې چې دی نو پاتې شوه چې هغه مونږ زه ستاسو د بوک سره ځکه چې دی نو چلېږم چې بیا تاسو ته کلیر وي. کله چې مونږ وګورو که نه چې کوم دا نیوکلیر ممبرین دی، دا نیوکلیر ممبرین د دې نه به داسې د دې دویم نه به مونږ داسې بوځو نو مونږ کله وایو یاره جي دا سنګل ممبرین دی او ډبل ممبرین دی. نو دا ما سره څه دی؟ دا ډبل ممبرین دی. ښه ډبل لیر دی، مضبوط ممبرین یې ولا جوړ کړی. ولې چې قسم امپورټنټ دی. صحیح ده که نه؟ نو دا ډبل ممبرین دی. بله په دې کې امپورټنټ خبره دا ده چې په دې کې چې دا کمې اوهو په دې به داسې نه ښکاري، داسې به ښکاری شي. ګوره وته دا نه دی، دا ځای نه چې کوم دی دې کې داسې یو میټرکس ټایپ آف پرزنټ دی. دا چې کوم خالي ځای دی دا دننه که نه دې ته چې دی نو څه ویلي کېږي؟ دې ته ویلي کېږي نیوکوپلازم. د دې پلازم دا ورډ د کوم ځای نه راغی؟ اسې دا خبره مونږ ډسکس کړې ده که نه چېرته؟ سایټوپلازم. دغه شانتې چې کوم د نیوکلیس دا دننه ځای دی دې ته به څه ویلي کېږي؟ نیوکوپلازم به چې دی نو ویلي کېږي. ښه جي اوس په څه ته راشو؟ اوس به راشو چې یاره جي دی یو دی دا دننه نه دی، دا یې دا غلی شان چې پکې ناست دی، دی یو ده. دې ته څه ویلي کېږي؟ نیوکلیولس ویلي کېږي. د دې نیوکلیولس مین کار تا سره څه دی؟ که تاسو ته یاد شي ډېره ضروري خبره مونږ په څه کې کړې وه؟ په رایبوزومز کې، په انډوپلازمیک ریټیکولم کې چې ما سره میسنجر آر این اے راځي. میسنجر آر این اے او د هغې میسنجر آر این اے نه چې دی نو څه چل کېږي؟ د هغې میسنجر آر این اے نه به ما سره پروټین سنتھسس کېږي. د دې مطلب څه شو؟ چې دی به هم تا سره چې دی نو په سیل ډیویژن کې کار کوي. دا نیوکلیولس چې کوم دی که نه
دا نیوکلیولس دی به هم تا سره په سیل ډیویژن کې چې دی نو هیلپ کوي خو د مین کار تا سره څه دی پروټین سینتھسس کول او دا پروټین سینتھسس به دی څنګه کوي چې دی میسنجر آر ان اے او میسنجر آر ان اے به زی اب الته ریډ کیږي ټرانسفر آر ان اے په ذریعہ باندې باغه چې دی نو زی او هغه به ریډ کیږي او چې کله هغه ریډ شي نو د هغې په ذریعہ باندې به چې دی نو څه چل کیږي هغه پروټین به جوړیږي دا خبره دلته کې اوس ټولې دا مونږ خبرې وکړه چې دا چل کیږي هغه چل کیږي هغه چل کیږي دلته کې مین خبره چې کومه ده که نه هغه مونږ سره دا ده چې آیا په دې نیوکلیس کې داسې څه موجود دي چې دا ټول کارونه چې دی نو کوي نو ګوره دا یاد ساته د کې ټول انفارمیشن موجود دی انفارمیشن د سره ټول نالج دی د څه شي نالج دی د سره دا نالج دی که نه چې هاو ټو ډو ورک د سره څه نالج دی د سره دا نالج دی چې زه به د کم یو کس نه کم یو کار اخلم او څنګه به یې چې دی نو اخلم او دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ وایو جینیټک انفارمیشن جینیټک انفارمیشن صحیح ده دا جینیټک انفارمیشن د چا سره چې دی نو موجود دی دا د نیوکلیس سره چې دی نو موجود دی او دا نیوکلیس په تا سره چې دی نو څه کار کوي دا نیوکلیس په تا سره کمیونیکیشن کوي کمیونیکیشن به کوي د چا سره به کمیونیکیشن کوي چې کوم مونږ سره ادر اورګینیلیز دی ادر اورګینیلیز چې آیا اوس دې ټایم کې چې دی نو څه پکار دي څه جوړول دي څه ریکوایرډ دي څه به جوړول غواړي نو دغه کمیونیکیشن به دی کوي او دغه کمیونیکیشن په ذریعه به د دې چې دا څونه د اکټیویټیز دي دا به دی څه کوي دا به دی چلی دا به دی کنټرول کوي په دې باندې چې دی نو ورسېدي او که ونه رسېدي دا خو د دې چې دی نو مونږ سره خبرې شوې اوس که تا نه یو کس تپوس وکړي که نه چې واټ آر د کمپوننټس اف نیوکلیس لیټ سه تا نه چې دی نو یو کس کوېسچن وکړو چې یاره جي ته ما ته نیوکلیس چې دی نو څه وکړه ډیفاین کا نو ته به ورته په آسان الفاظو کې ووایې چې نیوکلیس از د باس آف د سیل لومبۍ خبره باس آف د سیل ټیک ده دویمه خبره به ته څه وکړي چې کنټرول ایوریثینګ ٹھیک نا دریم خبره به ته څه وکړي چې covered by nuclear membrane او دا nuclear membrane به ډبل membrane وي صحیح ده بیا به ته څه ووایې چې nucleus is composed of یا په نیوکلیس کې دننه چې دی نو ما سره څه دي نیوکلیولس دی ٹھیک ده کروموسومز دي صحیح ده او د دې نه علاوه چې دی نو مونږ سره چې کوم جینیټک انفارمیشن دی هغه موجود دی په جینیټک انفارمیشن کې ما سره چې دی نو څه راځي په جینیټک انفارمیشن کې راځي ډي ان اے شوه پلس آر ان اے شوه دا ټول مونږ سره په جینیټک انفارمیشن کې چې دی نو راځي د دې نه پس به ته بیا څه ووایې دا ټولې خبرې ورته ډسکس کا څنګه چې مونږ دا دلته کې ډسکس کړو چې آیا دا داسې چې دی نو روان اوس لیټ سه ستاسو چې دی نو په دې بک کې یو خبره چې دی نو کړې ده دا زما په خیال چې خبره مونږ ډسکس کړه یس دا چې کوم د ډبل ممبرین او د نیوکوپلازم والا خبره ګرینیولر نیټورک چې کوم دی صحیح ده نو دا خبره یاد وساتئ بل اوس دې ځای کې یو خبره پاتې شوې وه کروموټین نه دی کروموټین دا به په چا کې وي دا به په پروکاریوټیک سیلز کې وي پروکاریوټیک سیلز موس هغه که نه پروکاریوټیک سیل چې نان ډیوایډینګ وي نان ډیوایډینګ سیل چې هغه ارګانیزمز چې د څه نه جوړ شوي وي د ون سیل نه او بس هغه ون سیل وي ډیوایډ کېږي را ډیوایډ کېږي نه نو دقه ته څه ویل کېږي پروکاریوټیک او هغه سینګولر سیل نو چې کوم دا نان ډیوایډینګ سیلز دي که نه نان ډیوایډینګ سیلز نو په دې کې به کروماټین موجود وي مطلب کروموسوم ټایپ به وي خو دی به زه تاسو ته کوم ځای کې جوړ کړم ګوره ورته دلته کې ورته ګوره لیټ سه دا دی ما سره که نه صحیح ده دا ما سره نیوکلیس شو یا عمده به نیوکلیس واخلو نو په دې کې داسې کنیکشن دوی جوړې کړي صحیح ده داسې کنیکشنز چې دی نو جوړ کړي نو دا چې کوم نیټورک لایک کلیکشن دی که نه دې ته به څه ویلي کېږي دې ته به کروماټین ویلي کېږي په هر یو سپیشي کې به مختلف کروموسوم وي لایک لیټ سه که زمونږ هیومنز دی نو په هیومنز کې 46 دي
که دغه شان چې دی نو موږ وګورو نو په اونین کې چې دی نو ما سره 16 دی نو د هر یو کروموسوم به بدلی. اوس دا کوېسچن دلته کې جوړیږي چې آیا دا کروموسوم ما سره ولې چې دی نو بدل دی؟ په هیومن کې 46 ولې دی، په اونین کې چې دی نو ما سره 16 ولې دی، یا وټ ایور په ریډش کې چې دی نو ما سره 18 ولې دی. نو دا کوېسچن بالکل جوړیږي دلته، خو دا کوېسچن دلته کې د ډسکس کولو ضرورت چې دی نو نشته، بیکاز د هغې ځان له یو چپټر چې دی نو را روان دی. صحیح ده. اوس په لږ غونډه کې ستاسو بوک ته چې دی نو راشو، ځکه چې دا چپټر ختمیږي او چې کله دا چپټر چپټر نه ختمیږي، ټاپک ختمیږي. دې کې دا خبره هم کړې ده rather their chromosomes is made of DNA also and is submerged in the cytoplasm. دا خبرې به بعد کې ډسکس کوو. اوس په تاسو څه چلو کې چې لیټ سې تاسو دا ټول ټاپکس چې دی نو وکتل، صحیح ده، او ورسره زه فزیکس او کیمستري هم سټارټ کوم، هغې کې به هم چې دی نو خبرې به ډسکس کوو، هغه به هم په دې پیټرن باندې کوو. لیټ سې یو ټاپک چې دی نو تا ختم کوو، ګوره په هغې باندې ته څه چلو که خپل نوټس جوړ کړه، خپل نوټس چې ته جوړ کړې دا بک راواخله، صحیح ده، او په دې بک کې څه چلو که چې کوم امپورټنټ خبرې دي هغه راواخله، پیجونه راواخله، خپل نوټس جوړ کړه، هغه پیج په دې بک کې ورولګوه، هغه ستا دپاره یو ایکسټرا نوټس دي، صحیح ده. دغه شانتې چیټ جی پی ټي استعمال کړه، 3D انیمیټډ ویډیوز استعمال کړه، چې ته کله دا 3D انیمیټډ ویډیوز استعمال کړې که نه، نو د دې نه به ستا یو ذهن کې چې دی نو څه جوړ شي، یو ذهن کې به ستا یو نقشه چې دی نو جوړه شي، او هغه نقشه به ستا څه وي، ستا ذهن به مني چې او یاره دا شیز موجود دی، چې تا ته د دې بالکل د شکل پته نه لګي نو بیا فایده نه کېږي، صحیح ده. نو امپورټنټ چې دی کې دا دی چې ته لږ غونډې کې خپله نقشه جوړه کړي. لایک لیټ سې زه تا ته ووایم چې یاره یو شیز دی او ګول دی، دننه پکې یو بل ګول شیز موجود دی او دننه پکې داسې تارونه موجود دي، نو ته به دا سوچ کې چې آیا دا شیز ښکاري څنګه؟ نو موږ اوس ګوره هغه دور کې یو نه چې موږ د هر څه موجود نه دي، هر څیز په یو موبایل کې موجود دی، چې ته کتل غواړې هر ځای کې تا ته چې دی نو میلاویږي. نو ټاپک ختم شو، لږ اوورویو ورکړه، لږ یې وګوره، چې ته وګورې نو تا ته به اسان شي، ستا په ذهن کې به چې دی نو کینې. او د ټولو نه یو پرو ټپ دله در کوم چې کله ته زده یې که نه، یو ملګری به وګورې، ټیک ده، او هغه به راونیسه او ورته راځه دا ټاپک درته کوم، سبق ووایه. اوس نه درته وایم سبق ووایه، خلک وایي د سبق نه څه نه جوړېږي، هر څه ته جوړېږي، ته څه جوړول غواړې، هر څه ته جوړېږي. مونږ د سبق هم نشو، د کاروبار هم نشو. اکثر مونږ وایي لکه کاروبار کول غواړي، پیسې ګټل غواړي، دا کول غواړي، هغه کول غواړي، وکړه که نه. نو نه د کاروبار شو نه د سبق شو، سبق هم رانه پاتې شي، کاروبار هم رانه پاتې شي، او بیا څه کوو، بیا ناسي، بیا وایي ډپریشن دی او په سر مې درد دی او پیریان دی او پلانکي دی. اوس به بیا هغه خبره هلته چې دی نو لاړه شي، خو نه پوهېږم، نو ډپریشن بیا چې دی نو راشي، یاره ما خو چې دی نو دا ونه کړه، ما خو هغه نه. ته خپل محنت وکړه، سبق ووایه، که نه وې چې سمې نه وې بیا پرېږده. ولې سکول ته راځي؟ چې سکول ته راځي سم وایه، چې نه وې مې وایه، پرېږده. ولې هسې پیسې ضایع کړې؟ دغه پیسې راواله، ځان له پیسه واله، خرڅه یې کړه، دا ستا کاروبار. نو مطلب مې د خبرې دا دی چې سبق وایه، سم وایه، یو مقصد جوړ کړه چې زه به 9 فزیکس کیمسټري وټ ایور که ته د هر سټوډنټ یې 8 یې هر یو وي، نو سبق ویل ضروري دي. که تا د چا په ذهن کې دا خبره اچولې وي چې د سبق نه څه نه جوړېږي، نو ده ته به دا ووایې ورته تا په خپله زندګۍ کې څه کړي دي، او وایې چې تا په خپله زندګۍ کې څه کړي دي، ما ته هغه وښایې چې هغه زه م وکړم. بس ډېرې خبرې او سره یو. او تا ته خدای پاک هم چې دی نو فرمایي چې ته علم حاصل کړه. اوس په پکې یو څو کسان داسې وي چې هغوی به وایي چې یاره علم خو د دیني علم، وروره دیني او دنیاوي علم نشته، ښه صحیح ده که نه؟ ته چې د دنیاوي علم حاصل کړې او خلکو ته پې فایده ورسې، ته پې سبا جنت ته رسېدی شي. ښه انسان هغه دی چې هغه چې دی نو دیني او دنیاوي. او بله خبره ده، د نن سبا دور داسې دی که نه چې په دې کې تا دنیاوي علم حاصل کړو، نو ته به نور هم الله تعالی ته ورنږدې کېږي، بیکاز د هغه نشانې چې دي نو هغه څه دي، دومره تا ته چې دی نو کلیر کټ واضحه کېږي. لکه تا ته مخکې چې دی نو د ګیلکسیز پته نه لګېده، د سټارز پته نه لګېده، د سیلز پته نه لګېده. الله پاک په تا ته وي داسې څیزونه شته چې زه یې وینم خو ته یې نه وینې. اوس هغه دی الریډي تا ته چې دی نو ډېر څیزونه ښکاره شو. د نن نه 1000 کاله مخکې که یو کس و هغه به دا شیزونه نه شو لیدی، هغه دپاره یقین ډېر ګران و، ستا دپاره یقین نور هم آسان شو. خو موږ څه وایو، د سبق نه څه نه جوړېږي. نو باید دا خبره به بیا ډېره بل خوا چې دی نو لاړه شي. خو مطلب مې د خبرې دا دی چې ټاپک ختم شو، اوورویو وکړه، یو کس راونیسه او هغه باندې هغه سبق پوخ کړه، چې تی به پوخ کړې که نه تا ته به یاد شي، د هغه به یې زده شي،
کار به روان شي. ورپسې چې دی نو نیکسټ یو ټاپک دی هغه ډفرنس بټوین پروکاریوټیک اینډ یوکاریوټیک سیل دی، خو زما په خیال چې په دې باندې ما ځان له یو ویډیو جوړه کړې ده. که بیا هم لیټ سي تاسو وایئ چې او ویډیو به جوړه کړم نو جوړه به کړم، څه دونه مسله نشته. اینه بس په سیل اینډ د سپیسیفیسیټي ته چې دی نو راځو چې آیا دا سیل څه شي دی، د دې والیوم څومره سیلز رایوځای شي، څومره ځای نیسي، دا ټولې خبرې به ډسکس کوو. بیا د هغې نه پس چې دی نو پیسیج اف مالیکول انټو اینډ آوټ اف د سیل، دا خبرې به ډسکس کوو. بیا د نه پس چې دی نو موږ سره ډفرنٹ ټایپس اف ټیشوز دي، دا ټول به ډسکس کوو. دا چپټر لکه غونته کې لانګ دی خو خیر دی، څه مسله نشته. چپټر نمبر 4 صحیح ده. انشاءالله نیکسټ لیکچر کې ملاویږو. السلام علیکم.